قدرمنو اظهار محمود امام دا وخت زه د خیبر پښتونخوا په دارالحکومت په زړګي بازار صدر کې ولاړ یم. تاسو ګورئ چې دلته ځای په ځای ځوانان ولاړ دي. دا ځوانان څه دپاره ولاړ دي؟ ویل کېږي چې انسان هغه دی چې د بل په کار راشي. راځئ چې دوی سره موږ خبرې وکړو او دوی سره دا مرکه وکړو، تپوس ترې وکړو چې دوی د کوم مقصد دپاره د کوم مرام دپاره په دې ځای باندې ولاړ دي. زما نوم فیضان احمد شاه دی. زه پېښور ته خپل ایجوکیشن دپاره راغلی وم. دلته سرحدنان سره یو فکسډ سکل سینټر و، په هغه کې مې چې کومه د کار وکړو هغې منیجمنټ چې کوم هغې سره مې زیاتر کار وکړو. اوس روجې راغلی، روجې کې بیا دلته ما وویل چې یاره ټایم ضایع کول نه دي، په ډېر ټایم مې دنیاوي کارونو ته ورکړ. اوس چې لږ الله سره هم کنټیکټ وکړي نو په روجې کې الحمدلله دا بکس دی چې په زندګي مې چې ته هم دا کار نه دی کړی. دا الحمدلله ښه فیملی نه خو بهر کې بیا هم چې کومه ده د الله سره چې کومه دا یوه واسطه مې جوړوله هغې په ذریعه باندې دې بکس په ذریعه باندې نو دلته راغل الحمدلله ډونیشن ته ودرېدل. زما په فکسډ کې الحمدلله دا 5م کال دی او 15 کاله مونږ ډونیشن کوو، لګیا یو د خلکو خدمت کوو هر قسمه. مین روډ ریپیرنګ هم مونږ کوو، وال چاکینګ وغیره او دغه خدمت کې مونږ عدنان بھائی مونږ سره زمونږ مشر دی، هغه مونږ سره وي، مونږ نه مخکې وي او مونږ ورسره ورپسې روان یو. زه 2018 نه دلته عدنان بھائی سره یم چې کله نه فکسډ پېښور کې دغه شوی سټیبل شوی. زه عدنان بھائی سره یم. دا څومره کچن ذمواري ده دا یې ما ته حواله کړې ده. دې کې زه سهار راځم دلته څه پخلی څه دغه هغه زه به د کسانو باندې دلته کوم. کله بریاني پخوو، کله پلاو پخوو، کله زرده پخوو، کله لکه ډېرې ایټمې پخوو چې کوم ایټم هوټل کې دغه هغه موږ دلته تیارو. د پېښور په زړه بازار په صدر بازار کې موږ تاسو ته د فیکزیټ کارکنان ښایسته ځوانان چې روژه په خوله ځای په ځای ولاړو او خلکو نه یې چندره غونډوله، د نورو روزهدارو د افطارۍ انتظام یې کولو. هغه نظاره خو تاسو ته موږ وښوله. موږ اوس دلته د هغوی په کچن کې ولاړ یو. روزانه چې موږ کومه تیاري ده 1500 نه 2000 خلکو پورې موږ خپله تیاري ساتو. ودې کې بیا ډېر خلک تیار دیګونه هم راوړي نو هغه دین هم سیوا شي. بیا لکه ډیلي پېښور خلکو جذبه ده، څوک 2 دیګه تیار راوړي، څوک 3 راوړي، نو هغه هم دې سره بیا ایډ شي او تقسیم شي. چې موږ کومه خرچه دې ټایم روانه ده نو 2.5 نه 3 لکه موږ خپل دلته بجټ دی ته ډیلي ته یې کوي. هغې کې د کوکینګ سټاف ته، ټرانسپورټ ته، د سامان ده. خو دا بیا کله کله کم زیات هم شي ولې چې څه خلک پکې تیار سامانونه راوړي. دلته وریجو بورې خپله راوړي چې نن سهار زه راغلم نو یو سړي پکې 15 چرګان راوړي، ورسره 3 بورې وریجې راوړې وې. نو هغه سامان چې پکې ایډ شي نو خرچه بیا لږه ډېره کمه شي.